په باجوڑ کې د پاکستان او افغانستان په بارډر شهید شوی د پاک ارمی سپاهي زرولی خان جنازه په مخڑن̛ی مندن بونیر کې ادا شوه. په جنازه کې د پاک ارمی کیپټن انور، کیپټن ظفیر، ایس ایچ او ناوګی سید نورشاه خان، د شهید پلار اقبال خان او د شهید رشتہ دارو شرکت وکړو. د پاک ارمی چاکو چوبند دستې شهید ته سلامی ورکړه او په قبر یې ورته د ګلونو ګلدستې کېښودې. کیپټن انور د شهید پلار ته د پاکستان جنډا او د شهید زیر استعمال څیزونه حواله کړل. کیپټن انور د شهید په قبر مختصر خبرې وکړې او وی چې د سپاهي زرولی خان شهادت د بونیر دپاره فخر دی. په دې موقع د شهید استاد مولانا نصیب الرحمن ووی چې د سپاهي زرولی خان د شهادت ارمان و چې نن پوره شو. یاد دې وي چې د شهید زرولی خان 3 میاشتې مخکې کویدن شوی وه. 4 کاله مخکې په پاک ارمی کې برتي شوی و. په باجوڑ کې ډیوټي وه چې 13 ورځ شهید شو. شهید په ورسو کې مور، پلار، 2 ورونه او 3 خویندې پرېښودې. یاد دې وي چې د کرونا وایرس د وبا په وجه د شهید په جنازه کې عام خلکو ته د شرکت اجازت نه و. بسم الله الرحمن الرحیم. د زرولی خان بای کوم چې دته شهادت میلو شو د کوز کلی پاتې کېدونکی یو 4 کاله کېږي چې بیا دوی مخړنۍ کې پاتې کېده او په کوز کلی کې چې کله ړومبي نه موږ مدرسې ته لاړو نو دی به هلته کې زموږ سره مدرسې ته تلو راتلو نو کله به یې سبق وي، کله به یې څه وي، کله به څه. نو بیا یو څو کاله د سبق وي، د هغې نه پس د وی چې یاره زما د ارمی سره مې شوق دی، زه ارمی ته ځمه. نو د مور او پلار په اجازت باندې دی بیا لاړو ارمی ته. نو هلته کې د تقریبا 4 کاله د ډیوټي وکړه. اوس چې د نن نه یو میاشت مخکې دی راغلی و هلته کې جومات ته. نو موږ په جومات کې تعمیري کار هم کو. نو زرولی خان بای ته مې ویل که تاسو خو پوجیان زموږ سره داسې په جوماتونو مدرسو کې لاس اخلاص نه کوئ، په ګپ مې ورته وویل. نو د وی چې ولې نه استاد صاحب څه خدمت یې زه به وکړم. نو هلته کې مونږ د اوبو یو ټینکی جوړ کړه. نو د بازار کې وینا وکړه د هغې دپاره یو سټینډ جوړ کړو په تقریبا 5000 روپۍ باندې. یاره وی دا پکې زما د طرفه خیراتي شو. نو بیا وی یاره مولي صاحب تاسو ښکلي یې چې کله تبلیغ کې تاسو لاړ شئ یا بل څه کې تاسو لاړ شئ او تاسو شهیدان شئ او وفات شئ، کله چې کلي ته خو تاسو راولي نو تاسو ډېر زیات ښکلي ښکارئ. او دغه شان وي د مدرسو د طالبان وي زما په خپله ډېر زیات خوښي او حالانکې دی په خپله په مدرسو کې په دیوانه بابا کې دغه شان په یو مدرسه کې بله کې هم دی پاتې شوی دی. ما ته وایي چې زما طالبان مولیان ډېر زیات خوښي او چې کله دوی وفات شي نو دا ډېر زیات ښکلي. او یاره وی دوی چې د مرکز نه یا په بل ځای کې د الله تعالی په لاره کې شهیدان شي او کلي ته راولي نو دا ډېر زیات ښکلي. نو وی زما بل هېڅ شوق نشته، خو زما شوق دا دی چې یاره زه د الله تعالی په لاره کې شهید شم. زما د شهادت سره ډېر زیات شوق دی، د شهادت سره مې ډېر زیات شوق دی. نو هغه شان د زرولی خان به هغه نیت او الله تبارک وتعالی ورسره هغه شان هغه فیصله وکړه. نن هغه الله تعالی شهادت ورکړو، هغه شهید شو او دغه زموږ ستاسو مخې ته هغه وسپارلی شو.